الرحيم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسواد یار لسم نمبر حدیث شریف دے 1713 نمبر. وعن ابی امامة ایاس بن ثعلبة الحارثی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال. دا حدیث زمانگا استاذ سردار سیدنا حضرت ابو امامہ دای کنیت تے خپل نوم د صحابی دے ایاس، پلار نوم ثعلبه دے الحارثی د بنو حارث د قبیلے دے. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه، وی کم کس چې په خپل دروغ قسم سره د کوم مسلمان حق ووهلو، په دروغ د مسلمان په پردي مال باندې قسم وکړو او په قسم هغه مال خپل کو، نو دنیا کې خو به دا مال نصیب شي یا به نصیب نشي کنه، خو د آخرت یې واوره. فقد اوجب الله له النار، تحقیق سره لازم کو واجب کو الله پاک د د پاره دوزخ. پردي مال قسم کو او هغه مال خپل کو په دروغ قسم سره، نبی علیہ السلام سو فرمایل الله پاک د د پاره دوزخ لازم کو واجب کو. وحرم علیه الجنة، او جنت په حرام کو. صحابه خدا سے خلقو چې هغې سره به فکر پیدا کېدو د حدیث اورېدو په وخت کې، او زه ته چې حدیث واورو نو ما تا ته یو بل مخې ته کېږي دا والله دا فلانې یادوي. صحابه کرامو به چې حدیث واورېدو د ځان غم به واخیسته، زه ته چې حدیث واورو بل ته ور مخامخ کړو دا فلانې یادوي، نو ځکه موږ نه ګټه وروسته پاتې ده، ګټه نشو کولی. خبرې مقصد دا دی چې موږ هم د حضرات صحابه کرامو غونته کوشش وکړو او د ځان غم وجاړو د ځان. فقال له رجل، نو صحابه خو فکرمندو، یو صاحب عرض کو وان كان شيئا يسيرا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسول صلی الله علیه وسلم کاغه سیز معمولی وي، یو په غټ سي سړی قسم وخوري په ځمکه، په جایداد، په ګاډي، په دکان، په مارکیټ، په کارخانه، په کالی، په قیمتي سیز. صحابي عرض کو کاغه سیز معمولی غونتم بیا به جنت په حراميږي او دوزخ به لازم کیږي. قال نبی علیہ السلام فرمایل وان كان قضيبا من اراك، کده مسواک د ونی، مسواک د بوټي یو لخت قدری وی کنه، یو لخت قدری، یو شاخ، یو سانګا، یو چوکا قدری، یو ډکه د مسواک یو ډکه قدری وی، دا یو معمولی سیز دی، نه خشاک دی، نه په تنور لمبه کی، یو چوکا یو ډکه، په هغه باندې بند باندې جهنم واجب کیږي او دوزخ به حرامي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کتاب الایمان باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار، دې ځکه دا حدیث مبارک ذکر کړی دی. حدیث کې خو خبره واضحه شوه کچا د مسلمان حق وهلو او هغه حق څومره یو ډکې قدرې او په هغې بیا په دروغه قسم هم وکړو، په ناحقه یې پې قسم وکړو، نو د داسې کس په حق له نبي علیه السلام 2 سزاګانې بیان، دوزخ پې لازم شو او جنت پې حرام شو. دلته عالمان فرمایي یو سوال دی حدیث کې راوچتوي او بیا د هغې جواب کوي، د سوال جواب سره بیا د حدیث نور هم واضح شي. سوال دا دی چې کله نبی علیه السلام فرمایل چې فقد اوجب الله له النار، دوزخ پې لازم شو، تحقیق سره الله پاک په ده باندې جهنم لازم کو، بس دومره ویل کافي و. دا وحرم الله علیه الجنة، جنت پې حرام کو، دې ته ضرورت نه و، ځکه چې دوزخ پې لازم شي، نو دوزخ ته به ځي بیا جنت پې حرام شو، دې ټکي ته ساجت و. نو د دې حدیثو په شارحینو کې
یو ډېر لوی شخصیت دی علامه طیبی رحمت الله علیه، هغې د دې جواب کړی دی چې د لومبنۍ جملې نه خو صرف دومره معلومه شوه، مفهومه شوه چې فقد اوجب الله له النار، دوزخ پې لازم شو. اوس دا معلومه نه شوه چې دی به همیشه دوزخ کی او که نه لږ وخت دپاره وي. نو دا دویمه جمله چې ورپسې نبي علیه السلام وفرمایله چې فقد وحرم علیه الجنة، جنت پې حرام کو، وی د دې نه معلومه دا شوه چې دا کس به همیش دپاره دوزخ. سوال بل سوال دی ښه دویم، ولې چې څوک د چا مال ناحق والي هغه سړی به همیشه دوزخ کیږي؟ دې ځای باندې ښه سوچ وکئ. که ستاسو دماغ یې وانخلي هغه به د دماغو کمزوري وي، خو ځان پې پوه کړو. سوال دا دی چې ولې څوک د چا مال ناحقه ووایي ولې هغه به همیشه دوزخ کیږي؟ مونږ خو اورېدلي دا دي چې خالدین فیها، قرآن شریف کې راځي همیشه به دوزخ کې څوک وي؟ کافران، او دا خو مسلمان دی. نو د دې اول جواب، نمبرې جواب دا دی چې مال یې پردی اخیستی وي، خو دا مال یې پردی ځان دپاره حلال ګڼلی چې ما دپاره څه دی؟ حلال دی. نو حرام مال حلال ګڼلو سره سړی کافر کېږي، دې کې بیا شک نشته. حرام مال څه ګڼي؟ حلال. نو دې سره دی بیا کافر کېږي او کافر سړي دپاره همیشه دوزخ دی. دویم جواب دا دی چې نه، همیشه دوزخ نه دی، خو دا تنبیه او د زجر په طور باندې فرمایلی دي چې زما امتي د مسلمان په ناحقه د مال وهلو جرأت مو نه کړي، زړورتیا مو سخت تیارولې. او حدیث کې راغلی وان کان قضیبا من اراک، اردو کې اراک ته پیلو وایي، موږ ورته د مسواک ونه وایو، د مسواک بوټی ورته وایو. د مسواک یو ډکې یو خلی راکټ کړی د چا نه په ناحقه، په هغې دا سزا ده. الله جل جلاله دې موږ او تاسو د پردي مال نه بچ کړي. پردی مال دومره خطرناک دی که نه چې دا منځونه او دا اودسونه او دا روجې او دا زکاتونه دا ټول خوري، ګورې دومره خطرناک دی. توبه د پردي مال نه توبه داسې ده که نه چې آینده کې به نه کوم، په تېر پیمان یم، اوس به پردی حق نه وهم، د هغې نه به توبه وباسم چې کومه د ارامېتوب لار مې اختیار کړي بیا به پرېږدم. او چې څومره حقونه مې پردي وهلي دي هغه به مالکان راته معلوم وي، هغې ته به یې رسوم، که هغې وفات شوي د هغې وارثانو ته به یې رسوم. دا توبه ده. که دا څوک توبه وباسي بلکل ګناهونه یې معاف کېږي، او دا توبه وي نه کوي. که څوک وي داسې که نه او دا توبه وباسي نو دا توبه الله پاک قبلوي. که دا شانتې توبې ته څوک تیاري، الله پاک غېږه د رحمت کولو کړې ده، دا توبې دروازه کولو ده، الله پاک توبه قبلوي. د جنازې د مونځ سبق و، د وړوکي ماشوم د هغې دعا ویله شوې، اوس د ماشومه وفات شوي وي، اللهم اجعلها لنا فرطا، ای الله دا مسلمانه ماشومه مونږ دپاره فرط وګرځوه. مخکې لاره راته پې اسانه که. فرط وضاحت خو مونږ کړی و که نه. نبي علیه السلام فرمایي زه د خپل امت فرط یم. فرط به پخوا د قافلې نه یو کس مخکې روانو 3 کیلومتره، هغه به ورته ځای برابرولو، د اوبو ځای به کتو چې اوبه پکې وي، سوری پکې وي، د څاروو دپاره ګیا وي، د دې دپاره د آرام ځای. نو فرط هغه چاته ویل کېږي چې مخکې لاړ شي، لکه خصوصا ستاسو خیالي دا منسټران او دا لوی خلک نه دي، اهم شخصیات دوی چې یو ځای ته ځي نو لارې هم ورته صفا کېږي، ټرافیک هم ورته کولاویږي او دغه کېږي، او پروټوکول نورې کیسې هم ورته برابرېږي. نو فرط هغه کس ته ویل کېږي چې د یو کس یو ځای ته د تګ نه مخکې هغه دپاره ځای برابروي. نو دا شان دا ماشومه یا ماشومه چې نابالغتوب کې وفات شي، دا به هم ولاړي او مور او پلار که د جهنم ملایکو ورته زنځیرونه مچولي او راکاږي، دی بیا د لمنې نه نیسي او جنت ته بیا بیایي. او چې چا یې جنازه کې شرکت کړی هغې دپاره به هم سفارش کوي بیایي. نو د نابالغه جنازه دا د بخښنې یو ډېر اهم چانس په زندګۍ کې، کله هم درته مخې ته پېښ شي نو ځای کوئ یې مه، کوشش دا کوئ چې د دې چانس او دا موقع ډېرو خلکو له ورکوئ. یعنې د ماشوم د مړي اعلان کوئ چې فلانې ماشوم حق رسېدلی چې ډېر ورکې شرکت. اللهم اجعلها لنا فرطا، ای الله دا ماشومه موږ دپاره فرط وګرځوه. وجعلها لنا اجرا وذخرا، او یا الله دا موږ دپاره اجر او ذخیره وګرځوه، اجر او ذخیره وګرځوه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.